أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين وهو خير الناصر ومعين والصلاة والسلام على محمد وآله الطيبين الطاهرين المعصومين. محترم سامعین السلام علیکم ورحمۃ الله وبرکاتہ. محترم سامعین لکه څنګه تاسو سوشل میډیا باندې مختلفو پیغاماتو کې ان شاء الله تاسو ته دا پیغام رسیدلی وي چې د خدای متعال لطف و کرم سره 14 شعبان باندې ورځې 9 بجې نه وخت 12 بجې پرې ان شاء الله د مو پرچنار سرزمین باندې سټیډیم کې ان شاء الله پروګرام وي. اخ پروګرام کې به مو خپل مولا حضور کوم دی هغه نظرانه عقیدت پیش کوو. دوستانو لکه څنګه تاسو ته پاته دی چې د مولا امام زمان علیه الصلاة والسلام حضور کوم نظرانه عقیدت نورو مخکې کولو پیش شوي دی سلام فرمان د ترانې حوالې سره. هغه نه ځینو مکاتبو ته تنه تکلیف دی نه یم پوهې وجه یې څه دی، خصوصا تکفیري کوم ګروپونه دي چې هغې ورځې کوم سیمینار کړی و چې یاره دغې ترانې په باندې ولګېږي، در حالي کې د مولا وجود قایل خو ټول دي، د راتللې قایل یې ټول دي چې داسې یوه عظیمه هستی به راځي، خصوصا مسلمانانو څومره مکاتب فکر دي، خو بیا هم نه یم پوهې دا یو مرض دی چې مو د خپلو مقدساتو ذکر کله کوو، د خپلو مقدساتو ته نظرنی عقیدت پیش کوو، هغو خلکو ته تکلیف وي. به هر کیف دا د هغوی بیماری یو اثر دی چې زړو کې کومه بیماری دی اهل بیتو سره کوم عناد دی هغه وجه کیدای شي بل څه وجه نشي کیدای، خو مو انشاءالله محبت دی، مو د اهل بیتو منون یو، مو عشق دی، مو مودت دی اهل بیتو سره. انشاءالله د دغه مودت او د دغه محبت اظهار یو ور بیا انشاءالله 14 شعبان باندې به مو پرچنار سرزمین باندې به یو پروګرام منعقد کیږي چې اخ پروګرام کې به مو خپل مولا حضور نظرانه عقیدت پیش کوو. هغه به دعای توسل کوم د مولا حضور نظرانه عقیدت هغه به ورکې پیش کیږي، دعای وحدت حوالې سره او اندیشون سره دعای عهد حوالې سره او ورسره به سلام فرمان د کومه ترانه دی هغه به انشاءالله ورکې ترانه به ویلی شي. نو زه ټولو سامعینو نه همدا خواهش لرم چې دغه پروګرام کې مؤمنین داسې برپور شرکت وکړي لکه څنګه دغه پروګرام ته مو نامه ویر کړي دی، عنوان مو کوم ویر کړی دی چې ایک دن امام زمان علیه الصلاة والسلام امام مهدی علیه الصلاة والسلام کې نام. نو انشاءالله دا ورځ مو د مغه مولا په نامې کو کورو نه راوځو خپلو بچیو سره، خپلې وړې بچی او ورسره مو څومره مشران دي، سپینګیري دي، جوانان دي، هغه مو دغه پروګرام کې شرکت وکړو چې مو خپل مولا حضور دغې ورځې باندې نظرانه عقیدت پیش کړو. او دې سره زه ټولو مؤمنینو نه دا خواهش هم لرم لکه څنګه تیر شوي کال کوم پروګرام و هغه مو تاسو تعاون سره کړی و، تاسو مو سره مدد کړی و، انشاءالله دغه پروګرام کې تاسو مو سره مالي تعاون وکړئ چونکې دغه پروګراماتو باندې ډېره زیاته خرچه کیږي، مو سره چوک څومره مدد کوای شوئ انشاءالله هغه وکړئ، الله تاسو ته اجر درکړه. خو ورسره مو څومره د مختلف پبلیک سکول دي هغوی ټیچرانو پرنسپلانو هغوی آنر نازده ده خواهش لرم لکه څنګه تیر شو کالې د اخ پروګرام زینت جوړ شوي وو هغه پروګرام خپلو نوجوانان وجود سره مزین کړی وو، دا وره به بیا انشاءالله د مو څومره د سکول بچي دي هغه به دا پروګرام خپل وجود سره مزین کوي، انشاءالله هغې نه به بهترینې طریقې سره منعقد کیږي. نو خواهش منده دی چې مو سره برپور شرکت وکړئ دغه پروګرام کې چې مولا ته خاروغه نظرانه عقیدت پیش کړو او مو سره انشاءالله مالي تعاون وکړئ چې تاسو دغې کوم د مولا حضور کوم پروګرام پیش کیږي هغه کې تاسو مو سره د کار خیر کې انشاءالله شریک شوئ. انشاءالله امید دی چې 14 شعبان باندې به پرچنار سټیډیم کې البته کوم سټیډیم به وي لاندې به وي باندې کوم ځای به وي هغه به مو 2 ورځو کې انشاءالله اعلان کوو، نو انشاءالله مو سره برپور شرکت وکړو. والسلام علیکم ورحمت الله وبرکاته.